السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمام اوریدونکو او کتونکو مسلمانانو ورو په نننی پروګرام کې زه تاسو ته یو بله وظیفه ښایم، یو بله وظیفه درته بیانول غواړم. دا وظیفه د هغه چا دپاره ده چې کوم مور پلار وي، کوم والدین وي چې زموږ اولاد نافرمانه دی، زموږ د اولاد تابعدار شي، دا فرمانبرداره شي. هغې دپاره زه نن تاسو ته یو عمل ښیم. انشاءالله چې څوک دا عمل کوي، په دې باندې پابندي کوي، الله تعالی به د دې نافرمانه اولاد تابعدار او فرمانبرداره جوړوي. عمل څه شی دی؟ عمل دا دی، په 28مه سپاره کې یو سورت دی، سوره تحریم. سوره تحریم: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي ما، داسې سورت دی. د دا سورت ابتدایي یو څو الفاظ درته ما وویل. دا سورت چې څوک پابندۍ سره وي، انشاءالله د دې اولاد به تابعدار وي، د دې والدینو، د دې مور پلار اولاد به تابعدار او فرمانبردار وي. کله چې دا سورت شروع کړې، د دې سورت نه مخکې دعا وکړه چې یا الله د دې سورت برکت سره، د دې سورت په خاطر باندې یا الله زما اولاد نافرمانه دی، زما اولاد زما نافرمانی کوي. انشاءالله دا ښځه خاوند دواړو له پکار ده چې دا وظیفه وکړي. که دواړه نشي کولی چې یو کس یې کوي، انشاءالله الله پاک به اولاد تابعدار جوړوي. وظیفې د صورت شروع کول نه مخکې به دعا وکړي چې یا الله د دې صورت برکت سره زما اولاد چې دی دا نافرمانه دی، یا الله د دې صورت برکت سره څه کړي، یا الله تابعدار جوړ کړي، زما اولاد تابعدار جوړ کړي. انشاءالله چې کله په دې صورت دی عادت شروع کی، په دې باندې د عمل شروع کی، انشاءالله لږ وخت کې به وګوري د ده اولاد به د ده تابعدار او فرمانبرداره جوړ شي. په دې صورت کې بیا د زنانه دپاره یو بهترین بل عمل پروت دی چې کومه زنانه ده، کومه خور ده زموږ، هغه دا وایي چې یاره زما خاوند دی الحمدلله زه خپل زندګي ښایسته تېروم، خو د هغې باوجود ما سره خاوند ظلم زیاتی کوي، ما سره صحیح ژوند نه تېروي. نو زموږ دغه خورکی دی، د دې صورت پابندي کوي. انشاءالله د دې برکت سره به خاوند ښایسته طریقې سره د دې بیبي پرورش کوي، د دې بیبي پالنه به کوي او د بیبي به ښایسته طریقې سره خیال ساتي. زما دا ویډیو ټولو مسلمانانو ته ورسوئ، دا شیر کوي چې ټول امت مسلمه ته فایده والي. الله پاک د هغې زندګي ښایسته کړي او برکتي کړي. وآخر دعوانا